یو ملګری وایي چې مولانا صاحب زه سعودي عرب کې ګاډی چلوم ما سره جنکۍ وي زه یې ډیپټۍ لوړم ډیپټي نه بلکې ډیوټي لوړم موږ عام طور ډیوټي ته ډیپټي وایو خو غیر مسلم دي نو سلام یاد کړی دی چې کله ګاډي ته راشي نو هغه په ما سلام اچوي زه ورته جواب ورکولی شم که نه شم نو جواب دا دی چې آو ته ولې جواب ورکولی شي چې څوک بالفرض تا ته سلام وکړي ته ولې جواب ورکوه پاتې شو دا چې نبي علیه صلات وسلام یو حدیث کې راځي چې هغه حضرت عایشه ناسته وه او څوک راغی یهودي نبي علیه السلام ته سلام وکړو السلام علیکم نبی علیه السلام ورته وعلیکم نو وعلیکم السلام ورته ونه وایو نو حضرت عایشه ورته وایي چې وعلیک السلام په تا دې سامي نبی علیه السلام یې څه وویلو وایي تا وانه وردل تا ته خیرې وکړلې وایي تا وانه وردل ما له جواب ورکړه چې وعلیکم په تا دې وي په دې وجه باندې علمای کرام فرمایي چې یهودي نصراني ته به سړی سلام مخکې نه کوي بالفرض که هغه سلام وکړو نو دل به جواب ورکوي د وعلیکم په شکل کې وعلیکم السلام ورته وایي وعلیکم ورته وایي ځکه چې پته نه لګي څنګه سلام یې کړی دی خو بالفرض که چېرته په دې زمانه کې عامې داسې زنانه دي چې هغه مسلمانانې نه دي او هغه داسې په بد نیت باندې سلام نه کوي بلکې په ښه نیت باندې ته سلام کوي سلامتیا څه معنا ده السلام علیکم په درې سلامتي ته دې بیمار نه ته دې روغ رمټې دشمن دې په تا حمله ونه کړي دی مطلب دی الله د اور نه بچ کا نو که ته ورته وایې چې وعلیکم السلام په تام دې سلامتۍ مطلب تاله دې الله د اسلام دغه درکې توفیق درکړي تام دې الله جهنم نه بچ کړي نو په دې کې څه ګناه نشته دعا ده لہذا که چېرته زنانه تا ته سلام کوي او ته جواب ورکوي د وعلیکم السلام په شکل کې جایز دي البته مسله دا ده چې دا خبره خو ټیک د سلام جواب ورکولی شي خو چې زنانه داسې زنانه وي جنکۍ وي او هغه مشرانې شوي نه وي او د هغې څه ستا نکاح کېږي د هغې سره ستا خبرې کول ناجایز دي په کار ده ته هغې له داسې تعلیم ورکړي چې ستاسو زما خبرې کول ناجایز دي نو به نورې متاثرې شي په دې وجه باندې علما کرام فرمایي که تا ته مشر ښځې سلام وکړو نو سلام جواب له کلا ورکړه وعلیکم السلام ورته ووایه او که جنۍ درته سلام وکړو نو په زړه کې واله په خوله کې مه وایه او صحیح خبر هم دا ده موږ هم دغه وایو په لاره باندې یعنې شاګرد را سلام یې استاذ ته وکړو ځوانه جنۍ د ځوان استاذ دی دغه شانې په لار باندې په کلیوال روان دي جنۍ سلام وکړو نو په زړه کې وعلیکم السلام ووایه په خوله ورته مه وایه ځکه د دې سلام سره سره بیا نور دغه راځي ورانی راځي پکې په دې کې خبره بل طرف ته ځي په دې بنیاد باندې ښه خبرداره چې د زنانو نارینو په منځ کې هلکان جنکو منځ کې سلام کلام دا تعلق نه چې دا زما رومیټ دی دا زما کلاس پیلو دی زما ډسک پیلو دی نو دا سلام کلام هلو های کول په ټلیفون هم ناجایز دي او عام مخامخ هم ټیک نه دي ځکه د اجازت شریعت نه دی ورکړی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي نظرة فابتسامة فسلام فکلام فموعد فلقاء چې دا بس اول سړی بل ته وګوري سلام کلام وکړي د هغې نه پس دغه ملاقاتونه بیا وراني راځي په دې وجه باندې د دې نه ځان ساتل غواړي موږ په خپل سیشن کې عبدالله مولي صاحب ته خوش آمدید وایو په اخر کې راغی به هر تقدیر زمونږ چې کوم لایو سیشن و په هغې کې څه سوالات جوابات هغه موږ ورم کړل که کوم سوالات پاتې شوي د هغې وجه به دی چې غیر واضح دي لہذا خپل سوالات چې کله رالګي نو وضاحت سره رالګي دا یو سوال در رالېږلی دی په انګریزۍ کې لیکلی دی پښتو یې په انګریزۍ کې لیکلی دی خو تیر ځل یې رالېږلی او بیا رالېږلی دی نو زه ګورم که زما پې وس راغی نو جواب یې وکړم ورنه بیا به چوټي کوو مفتی محترم میرا سوال یہ ہے کہ آیا اقامت دین کی نفاذ کا کوئی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مطلوب حضور پاک کی سیرت میں کوئی طریقہ موجود ہے یا یہی سیاسی راستہ ہے اگر ہے تو بیان کیجیے گا جزاک اللہ خیر سوال دا دی چې اقامت دین دپاره چې دین من قایم کو الله وی دین قایم کوي نو آیا د اقامت دین دپاره نبوي طریقه موجود ده چې موږ د نبی علیه صلات وسلام په یو طریقه باندې دین قایمو او که نه بس دا کمې سیاسي طریقې چې نن سبا دي چې په هغې کې الیکشن دی او په د الیکشن په طریقه باندې موږ دین قایمو نو جواب دا دی چې نبوي طریقه خو یقینا شته هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو ذهن سازي وکړله او په یو لویه پیمانه باندې نبی علیه صلات وسلام صحابه کرام تیار کړل خو چې کله تیار کړل نو نبی علیه صلات وسلام هم دقه شانې بیا یو سیاسي جدوجهد وکړو نبی علیه صلات وسلام په یو سیاسي طریقه باندې دین قایم کړی دی اوس دا بیله خبره ده چې عام طور باندې خلکو د سیاست د لپس سره داسې ناشنا دي داسې ناشنا چې که چېرته د سیکولر پارټو لره ووټ ورکوي او هغوی سپورټ کوي نو دا ورته بیا بالکل جایز کار ښکاري او دې ته اړو ناجایز نه وي خو چې کله دا خبره د اسلام سره متعلق راشي خلکو بیا وایي اسلام کې د سیاست څه کار دی نبی علیه السلام چې کله 10 سال په مدینه کې تیر کړل 13 سال په مکه کې نو په دعوت او تبلیغ کار یې وکړو اوس ډېر خلک وایي بس د پیغمبر طریقه دعوت تبلیغ وه دا غلطه خبره ده نبی علیه صلات وسلام دعوت تبلیغ هم کړی دی نبی علیه السلام جهاد هم کړی دی نبی علیه السلام سیاسي جدوجهد هم کړی دی کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راغی مدینه منورې ته نو نبی علیه صلات وسلام میثاقی مدینه چارټر اف مدینه په نوم نبی علیه صلات وسلام یو اګریمنټ کړی دی
میثاق مدینه کې یهودو، په دې کې اوس او په دې کې خزرج او په دې کې مهاجرینو. دا څوک خلک؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه د پروټیکشن او تحفظ لپاره باقاعده تربانې د مدینه د يهوديانو سره هم کمټمنټ کړی دی، ناسته وسره کړله. ډېر خلک وایي که نه یاره تاسو د پلانې پارټۍ سره اتحاد ولې کوئ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یهود ځان سره ملګري کړي دي، نو مسلمانان ملګري کول څه ګناه نه ده. دا څه غلطه خبره نه ده که سړی چېرته مختلف پارټۍ ځان سره ملګري کړي، په دې کې د ګناه خبره نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې کړی دي. اوس دا خبره چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خاص طریقه د هغې ته نبوي طریقه ویل غواړي بله ناجایز ده، نو دا انتهایي کمعقلتوب دی. د اقامت دین دپاره الله رب العالمین موږ ته وایي دین قایم کړي، په کومه طریقه هم چې تاسو قایمولی شئ خو چې حرامه نه وي، بالکل یې قایمولی شئ. په دې وجه باندې موږ چې د خلفای اربعو طریقې انتخاب ته ګورو، نو د حضرت ابوبکر د انتخاب طریقه جدا وه. حضرت عمر دغه نوم پیش کو، په دغې نه پس خلکو دغه په لاس بیعت وکړو. د حضرت عمر بیا د خلافت انتخاب طریقه جدا وه چې حضرت ابوبکر دغه نوم پیش کړی دی، ویل په ده به تاسو لاس کې د بیعت به سره وکړئ. د حضرت عثمان داغه بیا د خلافت د انتخاب طریقه جدا و چې حضرت عمر فاروق شپږ کسان منتخب کړل، په دې کې به تاسو ځان له یو سړی منتخب کړئ، دا به تاسو خلیفه نو هغه په دغه طریقه منتخب شوی دی. او د حضرت علی رضی د خلافت د انتخاب طریقه جدا و چې په مدینه په جماعت کې خلک راغون شول او براه راست ووټینګ یې وکړو، رای ورکړي دا زموږ خلیفه دی. په دې وجه باندې دې ته موږ خلافت علی منهاج النبوت وایو، او دا څلور واړه طریقې چې دي دا بالکل جایز طریقې دي. نو که بالفرض چېرته د خلافت او د اسلامي نظام او د دین د غلبې یو طریقه وي، نو بیا به نبي علیه الصلوۃ والسلام صحابو په هغې عمل کړی وی، که معلومه دا شو امرهم شورا بینهم. لہذا دا کم پولیټیکل چې کم طریقه ده په پاکستان کې بالکل جایز ده، په دې کې څه حرام او کفر خبرې نشته دی. دې ته جمهوریت ویل چې دا جمهوریت دی، دا خبره غلطه ده. مولانا مودودي رحمه الله فرمایي جمهوریت لفظ زموږ ډېر یېرېږو، دا خو د اسلام اصطلاح ده. مغرب کې خو جمهوریت نشته، هلته خو ډیموکراسي د موږ د هغې اردو ترجمه جمهوریت کړی دی. جمهور اصطلاح خو زموږ د کتابونو هم ده، لہذا دیتا انتخابات وي د جمهوریت نه، ځکه جمهوریت کې حاکمیت د الله نه بلکې د عوام وي، او په پاکستان کې خو حاکمیت د الله تسلیم شوی ده، لہذا دیتا جمهوریت هم نه وي او دیتا ډیموکراسي هم نه وي. دا طریقه بالکل ټیک طریقه ده. ان شاء الله تعالی که دا د دې نیکانو د پاکستان د مسلمانانو سوچ بدل شو، د پاکستان د مسلمانانو فکر بدل شو او هغوی دا سوچ او جذبه ځان سره واغستله او د حافظ نعیم الرحمن په شانې خلکو سره ملګرتیا وکړله، دا او دارنګې د سراج الحق سي په شانې خلکو ته هغوی پام چېرته راغی، نو ډېر قریبه ده چې انشاءالله تعالی په ډېر لږ وخت کې به هغوی دې منزل ته ورسېږي او دې خلکو ښودلې ده الحمدلله. داسې نه ده داسې پټې پناه خبرې هم نه دي. دا د صوبې د حکومت دی، دا حکومت متحده مجلس عمل هم چلولی و او دا حکومت اوس هم وچلېدو. کله چې سراج الحق صاحب دا د صوبایي فاینانس منسټر په MMA په ګورنمنټ کې، نو په صوبه باندې صرف 18 غالبا چې هغه 18 ارب و که څومره په دې باندې دغه قرضه وه، اوس هغه په دې 13 حکومت کې 997 ارب یعنی 18 ارب او 990 یعنی 3 ارب صوبه مقروضه شوله. نو دغې خلکو هم چلولې ده او دیم چلو، دیم قرضې اغستې دیم اغستې، نو هلته قرضه څنګه او دلته څنګه وه. نور داسې ډېرې غټې غټې خبرې په دې کې دي. بالفرض که چېرته داسې خلکو ته دا حکومت میلاو شو چې هغوی غله نه دي، ډاکوان نه دي، کرپشن پکې نشته دی، انشاءالله تعالی ډېر په زر باندې په دې وطن کې به انقلاب راشي. خو زموږ خو داسې مسله ده چې مسلمانان د پاکستان که پښتانه دي هغه په هغه طرف باندې روان دي چې سوچ فکر یې نشته دی، چېرې موږ څه کوو، موږ چا له رایې ورکوو، څوک منتخب کوو، چا سره سوچ نشته. الله تعالی دې زموږ په دې نوي نسل باندې رحم و کرم وکړي او الله رب العالمین دې راه راست راولي. دا یو څو سوالات د هغې جوابات وشو، ټایم ختم دی زموږ. اجازت ستاسو نه غواړو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت